أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. بشک هاغ کسان چنی ولد هغی العجل سخیلرا عبادت سرا سینالهم زرد چه وبرسیگی دویتا غضب من ربهم غصا د جانب د رب د دوینا وذلت او رسوائی شرمندگی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ او هم دقرنگی من بدل ورکو دروغ جوڑون کتا دروغ تڑون کتا والذین عملوا السیئات او هاغ کسان چی عملون کڑی دی بد ثم تابو من بعدها بیا توبو وستلدوی ورست دی بدونا وآمنوا او ایمان روڑو دوی ان ربک بیشک ربستا من بعدها لغفور الرحیم ورست د دینا یعنی ورست د دی توبی او د ایماننا خامخاد بخون کے او مہربانا ولما سکت عن موسی الغضب او هر کلا چکی ناستلا کمشولا د موسی علیہ السلام نغسا اخذ الالواح نراوی غستلو اغی تختو د تورات لرا وفی نسختها هدى ورحمت او پلک د دغی تختو کے هدن ہدایت ورحمت او رحمت للذین دہاغی کسانو دبارا هم لربهم یرہبون چی حغی در رب خپلنا یریگی واختار موسیٰ قومه منتخب کرلو موسیٰ علیہ السلام دا قوم خپلنا 70 رجلا او یا سڑی لمیقاتنا دپار د وعدے زمنگا فلما اخذتهم الرجفتو پس ہر کلچ ونیو دوی لرا اغی تیز زلزلے اغی سخت زلزلے قالا نؤویل موسیٰ علیہ السلام رب اے زما ربا لو شئت اہلکتهم من قبلو کچرت خوخشے ویستا نمڑکڑی بوتا دوی لرا من قبلو مخی د دینا یعنی مخی زمون د دیرا تگ نکوہی تورتا و ایایا او خاص مالرا اتہلکنا اے اللہ ہلاکویت منگلرا بما پا سبب دہاغی فعل السفہاء مننا چی عمل کڑے دے دے بیوقفانو زمنگنا ان ہیا الا فتنتک ندے دا مگر دے یو امتحان ندے دا عبادت دسخی مگر یو امتحان تضل بها من تشاء گمراہ کویت اے اللہ چال رچ اغاڑی وتہدی من تشاء او ہدایت ورکوی اے اللہ تا چاتچ اغاڑی انت ولینا اے اللہ تی دوست زمنگا مددگار زمنگا کارساز زمنگا فاغفر لنا پس معاف کی منگ لرا ورحمنا او رحم وکی پا منگ باندے وانت خیر الغافرین او تی اے اللہ دیر غرد بخن کنا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ولیکی زمونگ د پارا یا مقرر کړي را کړي مونږ لرا فی هذه الدنیا پدې
دنیا کی حسنتا نیکی حیات طیبہ کل جند ایمان او د نیکو اعمالو سرا یا د حسن مراد توفیق د ایمان توفیق د کلی صالح اعمالو وفی الاخرت او پا اخرت کی هم پا اخرت کی د ایمان او د نیکو اعمالو بدلہ انا ہدنا الیک بے شک منگا رجوع کوتا تا اے اللہ قال اللہ تعالی فرمائل عذابی اصیب به من اشاء عذاب زما چه دے اصیب به زرسوم دی لرا من اشاء چاہتا چیز اغوارم ورحمتی او رحمت زما وسعت کل شیء رسیدل دے خور دے یا شامل دے ہر یو سیستا فساکتبها پس زردا چزب ولی کم دے رحمت خپل لرا للذین دہاغی کسانو دپارا یتقونا چه حغیزان بچ کوی د گناہنا ویؤتون الزکاة اور کوی حغی زکاة لرا والذین هم بآیاتنا یؤمنون او حاغی کسانو دپارا چه حغی پا آیاتونو زمنگا پا احکاماتو زمنگ باندی ایمان راوڑی الذین او حاغ کسان یتبعون الرسول چه تابداری کوی دوی در رسول د پیغمبر النبی الامیہ داغی خبر ورکون کی الامیہ او داغی امی رسول امی مانا دا چې د هیڅ چا نه سز د کړي نه دي ټول هر څه چې ورته میلاو دي د الله د جانب ورته میلاو دي او بل د امی مانا دا هم چې هغه پیغمبر چې د ام القرى اوسیدونکی دی ام القرى دا د مکې مکرمې نوم دی الذي هاغ پیغمبر یجدونه دوی مومی دغی نبی لرا دغی پیغمبر لرا یعنی نم او صفات دهغ لرا مکتوبا لکلیشوی عندهم دوی سرا فی التورات والانجیل پا تورات او پا انجیل کی یأمرهم بالمعروف حکم کوي هغه دوی ته د نیکۍ وینهاهم عن المنکر او منع کوي دوی لره د بدونا ويحل لهم الطیبات او حلالوي د دوی د پاره پاکیزه سيزونه د الله په حکم ويحرم عليهم الخبائث او حراموي په دوی باندې هغه ګنده سيزونه ويزع عنهم اسرهم او کوزوي د دوی نه بوجونه د دوی هغه درانه حکمونه والاغلال او هغه توقونه یعنی سخت سزاګانې التي هغه سخت سزاګانې کانت علیہم چه غوی پا دوی باندے فالذین آمنوا به پس هاغ کسان چه ایمان راوڑو پا دق رسول نبی امی باندے وعزروه او تعظیم کو ددو یی مضبوط کو دلرا ملا تڑی وکڑ ددو ونصروه او مدد وکو ددو واتبعوا النور الذي او تابداری وکڑ دوی داغیر نور داغیر رنا هاغی یعنی قرآن پاک انزل معه چه نازل کرلے شوے دے دسرا اولئک هم المفلحون دغ کسان دی دوی فلاح مندن کی کامیابی مندن کی